علي ماخان مردان ته راغلی دا په مردان کې علي ماخان د عمران خان د رهایی دپاره یو ډېر غټ تحریک شروع کړی دی. د مردان عوامو علي ماخان ته یو ډېر غټ پروتوکول ورکړی دی. علي ماخان د مردان عوامو له د جلسې دوران یا د هغې چې کوم سټریټ موومنټ د هغې دوران د مردان خلکو له چې کومې خبرې کړي دي هغه هم په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو. بل اقبال افریدي یو ډېر عجیبه انکشافات کړي دي. اقبال افریدي عمران خان سره د ملاقات خبرې کړي چې عمران خان سره د ما په اخر ځل ملاقات شوی نو هغه ما ته څه ویلي نو په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل د انډیا نوجوانو چې کوم احتجاج شروع کړی نو په هغې کې هغوی کامیاب شوي دي او د انډیا چې کوم وزیر اعظم دی د انډیا چې کوم وزیر تعلیم دی هغه نه د استعفا اخیستلې ده. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. علي ماخان مردان ته راغلی وه چې هلته یو ډېر غټ مطلب سټریټ موومنټ کړی دی. عوام ورته ډېر غټ پروتوکول ورکړی و. علي ماخان د عمران خان اور د عمران خان د رهایی اور علاج دپاره د تحریک آغاز کوي اور هغې نه مخکې سټریټ موومنټ هم کوي. علي ماخان مردان کې ویلي دي چې حکومت عوام ته دا تاثر ورکوي چې عمران خان خلکو هیر کړی دی اور پی ټی آی پارټي تقسیم شوې ده. نو ایم این ای د پی ټی آی چې کوم ایم این ای ایم پی ای د یو بل سره جګړې کوي. نو تاسو به ثابت کوئ چې مردان بونیر چې څنګه بونیر ثابته کړه چې موږ یو عوام راټولیږي نو دغه رنګ به د مردان خلکو ته ویلي چې تاسو به هم ثابتوئ تاسو به هم رایوځای کیږئ. علي ماخان ایم این ای ایم پی ای ته دا هم ویلي دي چې تاسو یو بل سره جوړ وکئ چې پارټۍ باندې د خلکو اعتماد مضبوط شي. علي ماخان حوالې سره جلسه کې ناربازي وشوه چې علي ماخان ورته ووي چې زما د په حق کې نارې مه وهئ ځکه زه سیاستدان نه یم. زه د سیاست دپاره نه یم راوتلی بلکې زه صرف او صرف د خپل رور دپاره راوتلی یم د هغه دپاره صرف یو تحریک چلوم. نو زما د زنده‌باد نارې مه وهئ. زه یو سیاسي ښځه نه یم. زه اوټونو ته تاسو ته نه یم راغلی. زه صرف او صرف د خپل رور د رهایی دپاره یا د هغه بیسټ علاج دپاره یو تحریک کوم. نور زه سیاست نه کوم. نو زما د زنده‌باد نارې مه وهئ. بل اقبال افریدي یو عجیبه انکشاف کړی دی. اقبال افریدي ویلی دی چې آخري ځل زه کله عمران خان سره ملو شوی وم نو ما ته عمران خان وویل چې پارټي زما خبره نه اوري یعنی پارټي زما خبره نه مني. زما چې کوم لیډرشپ ته زما خبره نه اوري زما خبره نه مني. اقبال افریدي ته شوکاز نوټس هم جاری شوی څو ورځې مخکې چونکې د حوالې سره هم دا خبرې کیږي چې دی د پارټۍ د لیډرشپ په منځ کې جنګ جګړې راولي. اوس اقبال افریدي څه خبرې کوي او د پی ټی آی لیډرشپ څه خبرې کوي نو هغه هم زموږ د وړاندې دي. بل د انډیا نوجوانو احتجاج و کاکروچ جنتا پارټي وه چې هلته د وزیر تعلیم خلاف راوتلې وه چې هلته پیپرې لیک شوي وي څنګه چې پاکستان کې ایټا دی نو دغه رنګ هلته نیټ ټیسټ و چې د هغې پیپرې به لیک کېدې. نو د هغې حوالې سره ټول نوجوان روتي او د وزیر تعلیم نه استعفا غوښته چې وزیر تعلیم پرون استعفا ورکړې ده. درمندر پردان خپله استعفا درمندر پردان چې کوم دی دا د انډیا وزیر تعلیم و چې هغه استعفا په خپله لیکلې ده او مودي ته یې لیږلې ده او مودي دغه استعفا قبوله کړې هم ده. دا دعوا بهارتي میډیا کړې ده چې دغه وزیر تعلیم استعفا واغېسته مودي دغه استعفا قبوله کړې ده او عوام جنتا پارټي چې کوم وه کاکروچ جنتا پارټي چې کومه وه د انډیا ځوانانو خپل تحریک کې کامیاب شو او هغوی دغه احتجاج کامیاب کړی دی.